بسم الله الرحمن الرحیم. نن د هغه مسافر ورونو د پاره چې کما په بهر ملکونو کې هیوادونو کې هغه د خپل حلال روزي په طلب کې دي او هغه هلته مزدوري کوي، خپل کاروبارونه کوي، نو د هغه د پاره یو خصوصي وظیفه ده. بار بار ملګرو رابطه وکړه چې را د بیمارو د پاره خو هم علاجونه وظیفې دا ډیر اهم دي، ضروری دي. خو مونږ ته مسافر وای چې مونږ ته دا مسله ډیره لویه مسله ده. ډیرو ملګرو رابطه وکړي چې زمونږ پیسې بندې دي او زمونږ پیسې چې کم دي نو زمونږ اربابان او زمونږ چې کوم مشران دي، بوس ورته وای، ارباب ورته وای، کفیل ورته وای، هغه پیسې مونږ لنه راکړي. چیرې زمونږ د قرض مونږه په څه باندې راوباسو د هغې نه. نو دا وظیفه خصوصا د هغه مسافرونو دپاره او هغه خلک چې په خپل ملک کې دي، په پاکستان کې دي یا په افغانستان کې دي، د هغې دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره چې د چا پیسې بندي، د چا قرض بندي، د هغې دپاره ډیره مجربه وظیفه ده او ډیره اهمه وظیفه ده. خلکو په ډیرې تجربې وکړې، مونږ ډیرو خلکو له ورکړه، د هغې کارونه پې وشو. نو دا وظیفه تاسو یاد ساتئ او دا وظیفه د هغه رونه خویندې شروع کړي چې د چا پیسې بندي په قرضو کې او هغه پیسې نه راوځي. وظیفه څه ده؟ وظیفه دا ده چې لا حول ولا قوة الا بالله. دا به څومره وایي؟ دا به وایي 100 پیرې په سلم پیر بوسا الا بالله العلی العظیم. دا به ورسره وایي، یعنی 99 پیرې به دا وظیفه کوي چې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. په سلم پیره به ورسره سوی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا وظیفه د روزانه هغه 300 پیرې کوي او مخکې وروسته ورته 3 پیرې درود شریف وایي. هر درود شریف چې دته ورځي هغه دته مخکې وروسته وایي. نور دا وظیفه د هغه خلکو دپاره ده چې د چا قرضونه باندې، د چا پیسې باندې دي، په کپنیانو باندې دي، په اربابانو باندې دي، په کفیلانو باندې دي، خلکو ته پیسې نیولې او د راوتو هغه څه لاره نشته. د هغې دپاره خاص وظیفه دا ده چې روزانه هغه لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه دی وایي. 99 پیرې په سلم پیره باندې دی ورسره سوی هل علی العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روزانه 300 پیرې د دا وظیفه کوي. ان شاء الله الله تعالی به دغه پیسو بندوبست وکړي، الله تعالی به د خپل غیب نه د هغې بندوبست وکړي، د هغې په زړونو به الله رحم وکړي او د دې ته به خپل قرضونه هغه واپس ورکړي. نو دا خصوصا د هغه رونو دپاره چې کوم رابطې هم کړوي، د ټولو دپاره دا ډیره اهمه وظیفه وه. تاسو مهرباني وکئ، کوم وظایف هغه مونږ ورکو، هغه شیر کوو، نو تاسو مهرباني وکئ په دې حصه جوړ شئ او دا وظایف تاسو هم شیر کئ چې هغه نورو رونو ته ورسي. داسې رونه به کېدی شي زموږ سره هغه په لیست کې نشته، په پرنټ کې نشته، نو هغې ته به دا وظیفه ورسي، د هغې کار به وشي، ستاسو به په دې کې ثواب کېږي. لہذا مهرباني وکئ دا ویډیو هغه د نورو ملګرو سره، د نورو رونو سره زیات و نه زیاته تاسو شیر کئ چې ټولو مسافرو ته، ټولو هغه خلکو ته چې هغې تکلیف کې دي، په درد کې دي، هغې ته دا وظیفه ورسي او هغې شروع کړي او د هغې پې کار وشي. ډیره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله.